نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجمان درو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زماورونو مونږه تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم او د خاتم النبیین نبی صلی الله علیه وسلم آخری نبی او دنیا ته بر رسول او بر نبی راتلون کې نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی نمونږ تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د دې لغونته کې وضاحت کړو او څه احادیث ټوکړې مې درته ویلې وې نن مې درته هم په دې کې لږه اراده ده چې تاسو ته په دې کې لږ وضاحت وکم الان کې دا میاش خود ربیع الاول شروع ده نن دریم ربیع الاول درشم تاریخ ده 9 مهینه 2022 پکار دا و چې موږ په ربیع الاول کې خبرې کړې وې خو یو څو خبرې وړاندې دي انو د دې اهمیت ډېر لازمي دی نو زموږ اراده ده چې آینده جمعه به ان شاء الله دې کې خبرې وکړو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه تاسو ته ما تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د هغې احادیث وړاندې کړل قرآن کریم د هغې صریحی تصریح کړې ده نبی صلی الله علیه وسلم
تدا معلوماتو داغه معجزه دا وا چې زمانه پس با دجالون 30 دجالون کذابون راضی او په امت کې با یو فتنه خوري یو انتشار بخوري د امت د گمراهوال سوچ په لري نو نبی صلی الله علیه وسلم په هر قسمه تصریحي الفاظ سره د هغه وضاحت وکړو چې زاد د انبیاء د فهرست نا خاتم النبیین یم د نبوت او د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم سلسله به تر قیامت جاری او د بشارت د بشر نبی صلی الله علیه وسلم د پهرس آخری نبی د اسلام په والے شوه دی مہر په والے شوه دی لګزان په دې سٹام او په دې مہر او په دې پهرس ځان لکوي کوي کله چې من جانبین معامله کوي یو سٹام لیکي نو هغه سٹام هغه ولکي او په هغه باندې مهرونه او دسخط وشي نو دا هغه نه پس په هغه باندې ورسته آمد درآمد کار په سٹارټ د نبوت او د رسالت پهرس شروع نبی صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم د پهرس خاتم النبیین دی سٹام په پهرس باندې سٹام والے شوه آمد درآمد با په دې باندې تر قیامت جاری خود نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت خدمت د ختم نبوت خدمت دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ذات خدمت ته چې څوک د ختم نبوت خدمت کوي د هغه تعلیمات حاصلې او د هغه د لپاره همت او کوششونه کوي او د امت د ذهنات د فتنه اوچتای د امت د ذهنات د کم کشالات دي قیدیانانو د پیرنګانو يهوديانو په امت کې په مسلم کې وراچولي او د دې د ذهنات د کشاله اوچتای نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ذات خدمت کوي ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې په دې دنیا کې څوک د یو لیډر تعریفونه کوي او د هغه که خیو که بدی او د هغه تعریفونه کوي او د هغه لیډر د پاره جدوجہد کوي نو په دنیا کې د دغه لیډر چې کم کس تعریفونه ورلکوي نو هغه د هغه کس خاص سړی هغه ته ګراني هغه په اعتماد کوي تاسو په ذهن باندې دا خبرې تیری شوې دي تاسو لیدلې دي نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت خدمات کول نو چې څوک د دې خدمات کوي نو د نبی صلی الله علیه وسلم بخاص ان شاء الله ورځ په قیامت په ان شاء الله زما امید ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره گاونډي په جنت الفردوس کې به ان شاء الله
ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم د ذات خدمت د معمولی غونډه کې خبره ده کوم معمولی نه ده غټه ده دا فتنې چې کمې دي فتنې قیدیانیت چې دا کومه فتنه ده دا چې دا انسان گمراه کوي او دا انسان د خپل دین نه اړه نو څنګه عمل ور سره کوي لاول د خدا تخپل تبلیغ او دعوتونه اوچلای چې په دې باندې دا مسلمان قائل نه کی نو به ورته وای د خبره ځان لک پوي کوي به ورته وای چې یاره استخاره مونږ وکا استخاره مونږ وکا کچره تا ته غلام محمد ملعون خبيث لعنتی کتا ته پکې ښکار شو اغه ومنا او کتا ته خپل رسول ښکار شو اغه ومنا ستا په ذهن کې براش چې دا خبره خو د غلطه نه کوي ما ته و چې مونږ وکا او د الله سره مشوره وکا نو په دې خبره باندې منس کول یا دغه شانتي ستا په ذهن کې د نبی صلی الله علیه وسلم معمولی غونډه کې کشال راشي هم دا انسان د ایمان نه بار کیږي ته وزن کې دا وې چې د دې خبره خو غلطه نه ده الله سره مشوره ده نو ختم نبوت عقیده د نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین عقیده زما استا پزله کې ساتل دا د ایمان حصہ ده دا ایمان ده کچره زما استا د زلنا دا اوته نو زما استا ایمان لاړ ختم شي نو فتنه چې تا ته فتنه چې انسان گمراه کوي نو په دې طریقې گمراه کوي اپ خپل دین په مذهبیت په طریقه ورته راټاويږي او به ورته دغه شان تلاري وردغه کوي نو لاول گمراه کی د ایمان نه ډایرک خارج کی یو انسان و چې زرا شزه به استخاره مونږ وکم نو چستا سوچ دا رال ستا د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت سوچ رال د انسان په ذهن کې دا سوچ رال چې یا دی یا نه دی نو ډایرک د ایمان نه خارج کفر ته داخل شي مسلمان پاتې نشو نو د نبی صلی الله علیه وسلم ختم نبوت عقیده ساتل دا ایمان ده دا دین ده د قرآن کریم یا یو لفظ یا یو آیات مبارکه احادیث مبارکه چې د انسان په ذهن کې یو خبره اشکال غونډه کې مراش چې دا د قرآن اسدو کنه دا هم ډایرک انسان د ایمان نه خارج ځکه دا عقیده بساته چې قرآن کریم څومره الفاظ د دا د طرف د الله د طرف نه دي او دا د من ایمان او عقیده دین دی دا اهم یو څو خبرې د تکوم کله چې قیدیانیانو په 1881 کی یا 1880 وغیرہ خدغه کالونو کې دیو چې کله دا
دا فتنه راوچته شوه نو اکابر علماء دیوبند هم دې ته یو تنظیم جوړ کړو چې دیو ته یو تنظیم جوړ کو ام په دغه ورځو کې د ختم نبوت په نامه ورته تنظیم جوړ کو ځکه مقابله وه د دې ختم نبوت تنظیم سره زما او ستا مدد و او د دغه فتنې سره د حکومت هغه وخت کې د پیرنګیانو د یهودیانو پسې شاته لاس و د هغې مدد ورسره و نو دیو چې کله دا تنظیم جوړ کو نو اکابر علماء دیوبند هم ورته مقابله کې د ختم نبوت تنظیم را میدان تک نو د تنظیم د دیو خلکو ډیره برپور په بری صغیر باندې مقابله وکړه به چې کله پاکستان آزاد شو 1947 کې نو پاکستانی علما ما تاسو ته ویلو پاکستانی علما د دیو په مقابله کې بیا په پاکستان کې تنظیم جوړ کړ مجلس تحفظ ختم نبوت دا تنظیم چې د پاکستان په 1951 کې ورته دیو دا تنظیم جوړ په مقابله د پاکستان کې او په پاکستان کې د دې خلکو ډیر زیات زور رال د قیدیانیانو ځکه چې دیو په هغه ټیم باندې مخکې هم د حکمران حصه وه او په دغه ټیم باندې بیا هم د حکمران حصه جوړه شوه ځکه اولنی وزیر خارجه د پاکستان نوم د مالک هغه چې کم دی قیدیانی و اولنی د پاکستان وزیر خارجه قیدیانی و دا په آن ریکارډ موجود خبرې دي نو علما اکابر علماء دیوبند دیو ورته خپل چې کم دی تنظیم جوړ کو عطاالله شاه بخاري زمونږ د KPK علما الله رب العزت دا اعزاز دیو ته ډیر ورکړي دیو پکې ډیر پیش در پیش مفتی محمود رحمهم الله غلام غوث ازهري رحمت الله علیه یوسف بنوري صاحب نو دیو ورته دا دغه جوړ نو الحمدلله د دیو تنظیم لا الله رب العزت براءت ورک په دې خلکو باندې نن می تاسو ته خالص د یو خبرې یو پیغام دی چې ما او تاسو څومره یو او دا خبره مخکې تاسو ورسوئ پاکستان کې د ختم نبوت په نام باندې ډېر تنظیمونه دي خو صحیح تنظیم چې کم دی په 1951 کې د علماو جوړ کړی و مجلس تحفظ ختم نبوت نو دغه تنظیم کې چې ما او تا خپل رکنیت سازي وکړو دیو زی په زی باندې چاندې راټولې زه ګورې د دې چاندو د دې بازو حالات داسې راغله چې خلاف هم یم خو لہذا د دې خلکو خلاف نه یم ولې دیو چې کله دا چاندې راټولې نو دا چاندې دیو چرته لګي الحمدلله ټوله دنیا ورسره امداد کوي واځي زما اوس ته امداد ته دیو لس روپو شل روپو ته نه پاتې کیږي دیو په پاکستان کې یا په دنیا کې چې څوک یا ګستاخي وکي نو د هغې دپاره د NGO-ګانې په عدالتونو کې کیس لړاوهي فیصل غازی خالد
دامت برکاتهم العالیه هغې چې کوم عقیدیانه لعنتي مردار کو په عدالت کې نو د دغه سړي کیس مختلف انجیوګانو لړاوه او بیرون لاس پکې او وکیل به ولا د امریکې نه راتو نو بیا د دیو په مقابله کې مجلس تحفظ ختم نبوت بیا د هغې دپاره کیس بیا د مجلس تحفظ ختم نبوت کیس لړاوهي چې کوم د دیو کس په عدالت کې د قیدیانیانو وغیره چې کوم د ګستاخینې کوي د دې خلاف به دیو کیس لړاوهي نو زما ستا 200 روپۍ دا چې څومره دي دا الحمدلله دا خلق د نبی صلی الله علیه وسلم په ذات په دغه لګي غوړي نو یو خو زه تاسو ته دا پیغام کوم چې تاسو او مونږ تاسو ټول چې د مجلس تحفظ ختم نبوت د هغې خپل یو تعلیم هم دی د مسجد قاسم علي خان کې رساله بدل راځي او هغه رساله په بیا پاکي ټیسټ ورکې نو تعلیم هم د میاشت 3 میاشتې درکې په کور کې در باندې د دې تعلیم حاصلې پیسې په نه لګي خیراتي تعلیم در باندې حاصلې رساله هم د راځي په کور به هغه ټیسټ به د یو سرټیفیکیټ هم را لېږي چې ته د موږ سره پدې کې چې څوک تعلیم یافته موږ سره انټر شو رجسٹر شوي خو موږ او تاسو چې خصوص د دې خپل رکنیت د دې خلکو سره حاصل کو او چې کوم ځای کې دا خلک چاند ټولي یا سستاسو نو بالکل چې ما او تاسو سره भरपूर تعاون هم کو هم جاني تعاون وسره هم کو او هم چې کوم دی مالی تعاون هم وسره کو ځکه چې ما او تاسو سپته لګي ورځ په قیامت نبی صلی الله علیه وسلم بازی کوثر باندې ولاړو ملاقات پکېږي او موتا د ختم نبوت د تحریک رکنیت موتا ته حاصلي نو نبی صلی الله علیه وسلم سره هم الته ملاقات کې نو ان شاء الله چې چا حاصل کو زما د امید ده چې ورځ په قیامت باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کو رب به حساب کتاب او چې کوم هغه کسان جنت ته داخلي نو امید ده چې پاره کې الله داخل کی نو یو خدا د حق پرست علماء تحریک ته دا سیاسی تحریک نه دی ګوره دا صرف دا د دې لپاره تحریک ته د باطل فرقو لپاره تحریک ته خبرې ډېرې دي چې زه به تاسو ته یو لس جمعې نور هم بیان وکم نه ختمېږي خو لهذا په دې به اختتام کم یو اهم خبره را میدان ته ده او د خپل عقل په خکولاو کوي او مخکې دا خبره مخکې شو کوي دا کم بل ټول دنیا ته پته چې دا کم بل پاس ته او یا پاس خو دې خو مثال هغه پوښو کار پوښه ولې به دې بیلونه باس کوي زمونږ پاکستان نه د دې خلکو نه دی خدا پیرانګیان دا مسلمانان تلی کال پکال چې د دیو ایمان پاتې دی او که ایمان نه دی پاتې کله راته ګستاخی وکي مسلمانان کال پکال تلی ایمانونه ګوري کله راته د قشانتی په مسلم ریاستونو کې داسې بیلونه پاس کی به هم ګوري چې مسلمانان پاسي او کنه پاسيږي او ریاست سکی خو یو اهم مسله به را میدان ته ده هغه دا ده چې بیا د مسلمانانو په زبان باندې د کافر په زبان نه د مسلمان په زبان باندې د مسلمانی د شاعر الله د شاعر النبی
چې کوم احکامات دي د هغې تضحیق پې کوي د هغې مذاق لړاوهي مذاق چې شی دی بل پاش په فیسبوک باندې په دې چینلونو باندې دا شی ډېر شو کېږي الګ الګ ته مذاق لړاوهي نکاح تړي جنۍ ته نکاح تړي هغه یو مذاقي یو عمل دی کوي خو راځئ نکاح چې کوم دا فطرت مخلوق ته الله رب العزت چې دنیا پیدا کړې ده نو دا فطرتي مخلوق وسره الله پیدا کړې ده چې ګورې تاسو به نکاح تړئ دا د انسانانو فطرت ته که یهودیان دي که نصارا دي که مسلم دي چې څومره مخلوقات په دنیا کې هر مذاهب دي 4200 مذاهب په دنیا کې چلیږي په 202 ملکونو کې ټول دنیا کې 202 ملکونه دي 4200 مذاهب په دنیا کې چلیږي د 4200 مذاهبو فطرت دا دی چې دیو نکاح تړي دا فطرت د مخلوق ته نو لہذا دا کوم نکاح چې کوم مونږ او تاسو تړي مسلم یو طرف ته دا شاعر الله دی دا الله حکم دی قرآن کریم کې الله پر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اغلوی آیات مبارکه نور الله وی نکاحونه وکي او بل دا فطرت النبي صلی الله علیه وسلم د زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم فطرت ته داغه سنت عمل له نو لہذا کڅوک کچا کړي داسې مذاق هغه چا کړي او داسې عمل چا کړي نو هغه مکمل د ایمان نه د اسلام نه خارج دی چې کوم مولا په دنیا کې زی هغه چې کله د ایمان او د اسلام نه خارج شي نو هغه به د هغه نکاح ماته شوه اډېرې خبرې دي وروسته نورې نو لہذا مونږ ته خدا پته نه لګي وم خاندل دا عمل وشو نو یو خدای د اسلام نه خارج شو نو واپس ته دې کلمه ووی او واپس ته د الله احکامات توبه دې مضبوط وباس ځکه دته اسلام کې مرتد وای ځکه چې یو سړی مسلمان داسې عمل وکړي نو دا مرتد کیږي د دې درجه د مرتدیت درجه د کفر نه موچته ده نو د اسلام نه خارج شو نو د مرتد نو د دې نه نکاح ماته شوه نو دې د لحاظه بیا چې کوم دی د نکاح تجدید به واپس کوي دویمه خبره دا خو یو خبره شوه دویمه خبره دا ده چې کوم سړی یا په فیسبوک یا په یوټیوب په داسې شیزونو باندې په چینل باندې یا داسې دا ګوري او د هغې زړه ته خفګان نه دی حاصل شوی نو هغه د هم په خپل ایمان ویریږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی صحیح احادیث ته خبرې پکې نشته وای کوم سړی چې د دین نه خلاف عمل وګوري او د بادری نو د اول په لاس په قوت دا بند کی او کوم سړی چې دا نشي کولی په زبان بندولی شي په زبان دی بند کی او چې نشي بندولی دا طاقت نه لري زبانی طاقت نه لري لاس طاقت نه لري قوت طاقت نه لري نو مسلمان دی ورته په زړه کې بد عمل ووایي او مسلمان دی خفه شي او بیا ورته اخره کې څه وایي وضعف الایمان دا د ایمان کمزوري درجه ده هغه کس لپاره د ایمان کمزوري درجه وایي چې دې زړه کې بس نو لهذا نن په دنیا کې دا اهم رکن دی نکاح
د اسلام رکن دی، د اسلام حصہ ده، د دین حصہ ده. او مسلمان را پاسېږي او مسلمان د دې خبرې توهین کوي لګیا دی. نو لہذا چې مونږه دې ته په زړه کې ما ته ورځ چا یو مخامخ مولانا ته شیخانو پکې شیخان ګیرې پرېښی دا عمل کوو، قسم دې په زړه کې دومره خفه شوم ما له په زړه کې څنګه خفګان راځي چې یو طرف ته دې په احکاماتو برابر وي، لباس ظاهر لباس باندې دې برابر وي او په ظاهر لباس دې برابر دی او د هغې نه پس دې د دین او د عمل خلاف کې قسم د نماز نه خفګان کی زم یاره دې خو برابر دی، کم از کم دا خو نه و پکار. نو ما ته یو کس مخامخ ما لرې که دا را باندې مه ګوره دا ګناه ده، ګناه د دې ګټل هم ګناه کبیره ده. نو لہذا زمونږ او ستاسو دا لازمه ده چې مونږ او تاسو دا مخکې خلک د دې نه منع کړو او څوک چې ګوري او زړه ورته خفګان نه کړي نو هغه دې هم په خپل ایمان ویریږي، د ایمان او کلمه دې ووایي او واپس دې دغه ایمان تجدید وکړي. که لہذا مونږ یقین په الله وکړه مونږ به د قبر لزو په دې موبایل باندې چې کوم د شاعر اسلام او شاعر النبی ګستاخیانې کېږي لګیا دي. نو مونږ او تاسو دا پیغام دی مخکې خلکو ته ولیکو. که څوک په دې دغه باندې پوهېږي په دې چینل او په دې ښځونو باندې پوهېږي نو چې دا شی مخکې د قوم ته پارسل کړي چې هلکه دا مه کوئ ګناه کبیره ده، ځان د دې نه بچ کوئ. که نه د دین او د اسلام نه مکمل خارجېدل بنام مسلمان به په کور کې د مسلمان به جنازه به پې کېږي او د دنیا نه به کافر قبر ته رواني. نو زما تاسو ته ټولو ته دا پیغام دی چې مونږ کم ځای کې دغه شانتې د شاعر النبي د الله د پیغمبر چې حکم سنت دی او د هغې حکم او بیا دغه شانتې شاعر الله چې کم د الله د طرف نه حکم دی او د دې توهین کېږي د دې مذاق لړاویږي چې مونږ دا خلک بند کړو. نو الله رب العزت ته مال او تاسو له ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او زمونږ او تاسو ایمانونه دې الله کامل کړي او الله رب العزت ته مونږ او تاسو دغه شانتې مذاق نه د هر څه